الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زما د دین اسلام عزتمندو مشرانو ټولو نه وړاندې دلته چې دا کوم ختم د الله د عظیم کتاب ختم شو، قرآن مجید، او د هغې مبارکي ویم، او دویم رب العالمین دی دا ختم په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي. زما عزتمندو خبره به انشاءالله مختصر کوم، عاجزانه درخواست دی نږدې شئ. تاسو مس کې بالکل کولاو ځای مه پرېږدئ. زه به بیان نه کوم، بیان به تاسو کوئ. تاسو توجه برابر وه، زه به ښه خبرې کوم. توجه نه وه، بیا به زما خبرې اخوا دې خوئ. زما عزتمندو د صحابو کې یو صحابي دی، د هغه نوم دی ابن عباس رضی الله تعالی عنه، او دا د نبی علیه السلام د تره زوی دی، او نبی علیه السلام ورته دعا هم کړې ده: اللهم علمه الکتاب، خدای دې ته په کتاب په قرآن کې پوهه ورکړي. دې وجه نه علما دې ته رئیس المفسر وایي، امام المفسر ورته وایي، ځکه دا ولې دا د محمد رسول الله د دعا برکت و. یو ځل عراق کې په یو مسله باندې اختلاف راغی، چا وی مال بهتر دی چې چاله الله مال ورکي او د الله په لار کې خرچه کوي، او چا وی نه علم بهتر دی چې چا علم عزت کو خلکو ته ښیي. په دې مسله کې یو اختلاف پیدا شو، نو یو ډله جوړه شول د یو څو کسانو، 10 کسانو، او د 10 کسانو فدې باندې اتفاق وکړو چې موږ به ځو مدینې منورې ته، او په مدینه منوره کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې ژوندی و،
او د دې مسلې تپوس په داغه نه وکړو چې د الله په نیز باندې علم بهتر دی او که د الله په نیز باندې مال بهتر دی. چې کله دا خلک هلته ورسېدله او د ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره ملاقات وشو، وی حضرت ته ډېر لرې نه راغلی وو، دا هغه عراق نه راغلی وو او یو ډېر اهمه مسله کې راغلی وو. وی کومه خبره ده؟ وی د الله په نیز باندې علم بهتر دی که مال بهتر دی؟ په دې مسله کې زموږ په علاقه کې یو اختلاف پیدا شوی. څوک وایي نه مال بهتر دی چې د الله په لار کې خرچه کوي، او څوک وایي نه علم بهتر دی چې هغه چې کوم دی خلکو ته ښیي. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل د رب العالمین په نیز باندې علم بهتر دی. وی ولې؟ ګوره وایي دا مال نه دی، مال وایي دا رب العالمین محبت کوونکي او غیر محبت کوونکي دواړو ته الله ورکوي. د چا سره چې د الله محبتي، الله رب العالمین د چا سره محبت ویو که نه وي، رب العالمین ولا مال ورکوي. ګوره قارون دی د الله نافرمانه دی او غیر مسلمان هم نه دی، رب العالمین ولا مال هم ورکړی دی. فرعون چې هغه د ظلم یو حد تمام کړی، 80,000 ماشومان یې ذبح کړي، 80,000، لیکن رب العالمین ورته مال هم ورکړی دی. نو مال الله رب العالمین خوښه او ناخوښه دواړو ته الله ورکوي، لیکن علم رب العالمین هر هغه چاله ورکوي چې رب العالمین د چا سره محبت وي. دویم د مال حفاظت پته کې او علم بستا حفاظت کوي. احفظ الله یحفظک، چا چې د الله د دین حفاظت وکړو رب العالمین به د دې حفاظت کوي. نو زما عزتمندو علم ډېر لوی څیز دی. په دې امامانو کې یو امام تیر شوی د غلم د امام احمد بن حنبل رحمه الله، او د الله د دین دپاره ډېر تکلیف برداشت کړی، ډېر تکلیف. یو ځل یو کس پسې راغی، وی حضرت تا نه احادیث زده کومه، وی زه خو نظربند یم او حکومت ما باندې پابندي لګولې ده. خو امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته وی یو طریقه درته ښیمه. دې کس ته وی وایي داسې شی به کوې چې روزانه به زوړ لباس اغوندې او غاړې ته به کچکول وراچې او زما د کور خوا ته به راځې سوال به کې چې چا ته پته ونه لګي، او زه به تا ته یو حدیث د رسول الله وایم، یو حدیث. نو دې غریب به روزانه سهار را پاسېدو او زوړ لباس پې اغوستو او غاړې ته به یې کچکول واچو او د ځان یې فقیر او سوالګر یې جوړ کړی و. نو چې کله د امام احمد بن حنبل رحمه الله دروازې ته به راغې او دروازه به وټکوله او د خیر او د سوال یو اواز به وکړو، نو امام احمد بن حنبل رحمه الله به دروازې ته راغې او یو حدیث به ورته د رسول الله ووي. دی به په دې لارو کوڅو کې داسې تلو راتلو دا حدیث به یې زده کوو. زما یې د 1500 وخت کې په دې باندې بیا دا نظربندي ختمه شوه. دی مسجد ته راغی، چې کله مسجد ته راغی تمام شاګردان رالل او درس ته کېناستله. نو امام احمد بن حنبل رحمه الله وی زما هغه شاګرد چېرته دی چې په فقیرۍ کې زما نه احادیث زده کوله، دا هغه ځای نه لاس وت کو حضرت زه یم، وایي مخکې راځه. مخکې یې راوستو، وی دا راته ووایه چې څو احادیث یې زده کړل؟ وی حضرت 300 احادیث مې د رسول الله زده کړله، 300 احادیث. زما یې د پندو ګوره دا علم آسان څیز نه دی، ګوره دا ډېر ګران څیز دی او دا ډېر لوی څیز دی. ګوره او د ټول نه لوی عالم څوک دی؟ رب العالمین دی. وفوق كل ذي علم علیم. معارف القرآن لیکلی مفتی شفیع رحمه الله معارف القرآن کې لیکلی. وایي کله چې موسی علیه السلام نه تپوس وکړی شو چې په مخ ته ځمکه باندې ستا نه لوی عالم بل څوک شته؟ موسی علیه السلام ته خو رب العالمین نبوت هم ورکړی او رسالت ورته هم الله ورکړی، نو د الله نبی مو د الله رسول مو. نو امام موسی علیه السلام د وجې د تکبر نه ونه وې، ظاهره خبره وه، نبوت وسم ورسره او رسالت وسره مو، خو دا خبره یې وکړله چې زما نه لوی عالم بل څوک نشته. نو رب العالمین ته دا خبره ناخوښه راغله، ناپسندیده راغله. نو څه وخت کې بیا هغه واقعه راځي، 14مه سپاره کې واقعه راځي، اوږده واقعه ده چې کله د خضر علیه السلام سره
په کشتۍ کې کېناستو، په دې کې یو مرغۍ راغله او دې مرغۍ د سمندر نه داسې اوبه وڅښلې. نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته فرمایي موسی وایي ها وایي دې مرغۍ چې د سمندر نه کمې اوبه وڅښلې دې سمندر باندې څه اثر پرېوتو؟ وایي نه. وایي که زما او ستا علم یو ځای شي د رب العالمین په علم باندې داسې اثر نه پرې وباسي لکه مرغۍ چې د سمندر نه اوبه وڅښلې. رب العالمین لوی عالم دی، لوی عالم. او مونږ او تاسو عزتمندو طالبان یو، او مونږ طالبان نه، مونږ او تاسو فقیران یو، محتاج یو. او دا زه نه یم، دا د الله کلام وایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغنی الحمید. الله فرمای اے خلکو تاسو ټول په ټول فقیران یئ، ټول په ټول ما ته محتاج یئ، او رب العالمین بے پروا ذات دی، الله غنی ذات دی. زما عزتمندو دا میاشت روجې او قرآن مجید د دې دواړو د یو بل سره جوړ برابر را دي. څنګه جوړ برابر را دي؟ تاسو نه ساده تپوس کوم، قرآن مجید په کومه میاشت کې نازل شوی دی؟ د رمضان المبارک میاشت کې نازل شوی. او په کومه شپه کې نازل شوی دی؟ د شب قدر چې ورته وایي لیلة القدر، هغه شپه باندې نازل شوی دی. نو وایي د قرآن او د روژې د یو بل سره مناسبت برابر راغی که رانغی؟ دویمه خبره چې کله روژه شروع کېږي نو مخکې قرآن وایو که مخکې روژه نیسو؟ مخکې قرآن وایو. یو شپه مخکې تراویح کوو که نه کوو؟ او هغې کې قرآن وایو که نه وایو؟ نو زما عزتمندو د دواړو چې کوم دی د یو بل سره جوړ برابر دی. دویم زما عزتمندو دا روژه ګوره تمام اعمال دي، په روژه کې عصمت الهي مظهر دی، تمام اعمال دي. تاسو نه ساده تپوس کوم، رب العالمین سجده لګئ؟ نه. الله جل شانه رکوع کوي؟ نه. رب العالمین حج لځي؟ نه. رب العالمین جهاد کوي؟ نه. لیکن زما عزتمندو دا روژه داسې یو عمل تاسو نه تپوس کوم، رب العالمین خوراک او اسکاک کوي؟ نه. رب العالمین د بیبي نه پاک دی که نه دی؟ پاک دی. نو په روژه کې ما او تا خوراک کوو؟ نه. اسکاک پکې کوو؟ نه. بیبي ته نږدې کېږو حلالې بیبي ته؟ نه. نو عصمت الهي مظهر دی، دا د الله صفت په ځان کې پیدا کول دي. او نبی علیہ السلام فرمایي تخلقوا باخلاق الله، په ځان کې د الله صفات پیدا کا، په ځان کې د رب العالمین صفات پیدا کا. رب العالمین رحیم ذات دی که نه دی؟ ځکه د رحم صفت پیدا کا. ظالم د ځانه مه جوړوه. الله څه فرمایي؟ فلجعل لعنة الله على الظالمین. ظالم سړي باندې چا لعنت ورېږي؟ د الله لعنت ورېږي. ځان کې د رحم صفت پیدا کا. رب العالمین ستار ذات دی که نه دی؟ زما او ستا په ګناهونو باندې الله پرده راچولې که نه ده راچولې؟ د بل مسلمان پرده به نه ښکاره کې. رحمان بابا وایي په لمن خو مونږ یو ټول پاره پاره، په لمن خو مونږ یو ټول پاره پاره، هر سړی ګناهګار دی، خدا کار دی چې څوک پټ او څوک ښکاره. د چا ګناه ښکاري، د چا ګناه پټه ده. خدایه چرې رڼا ړکلې تیاره ښه ده، خدایه چرې رڼا ړکلې تیاره ښه ده، که رڼا شي مونږ به یو ټول په ننداره. که زما ګناه ستا ته ښکاره شوه، ستا ګناه ما ته ښکاره شول، په رب العالمین مې دې قسم چې د یو بل شکل ته به مو نه ګورو. الله جل شانه ما او تا په ګناهونو باندې پرده راچولې. نو چا چې د مسلمان پرده ښکاره کړله، فرمایي کور کې به ناست رب العالمین به بې عزته کړي، کور کې به ناست رب العالمین به د ذلت په تخت باندې ودرئ. چا چې د مسلمان پرده ښکاره کړل، د قیامت په ورځ باندې رب العالمین د دې ګناهونه به د ټول مخلوقاتو د الله ښکاره کړي. چا چې یو مسلمان باندې پرده راواچول، من ستر مسلما ستر الله، چا چې مسلمان باندې پرده راواچول، قیامت په ورځ باندې رب العالمین به د دې په ګناهونو باندې پردې راواچي. ځان کې وایي د الله صفات پیدا کړي. دې وجه باندې زما عزتمندو قرآن مجید دا د الله کتاب دی، او چا باندې نازل شوی؟ په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دې وجه علما څه وایي؟
قرآن ذکر دے، محمد الرسول اللہ مذکر دے. قرآن نصیحت دے، محمد الرسول اللہ ناصح دے. قرآن ہدایت دے، محمد الرسول اللہ ہادی دے. قرآن نور دے، محمد الرسول اللہ سراج منیر دے. قرآن رحمت دے، محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین دے. دیو جبانی دما عزت مندو دا قرآن پا وجبان رب العالمین بندہ تا کم مقام ورکی. امام عاصم رحمت اللہ علیہ چی کم لار باندے بلاڑو نو خلقو دا پتہ لگیدل چی بدی لار باندے امام عاصم رحمت اللہ علیہ تلے. ولی پتہ لگیدل زکا داغا نبا دیر خیستو کلی خوشبوت لگا، دیر مزدار بوئی بتتلو. یوزل شاگرد خاص تے ورطوئی وی حضرت سے یو تپوس تنکو وی ہاں وی تا چی کم لار باندی روانے تانا دیر خیستو کلی خوشبوزی وی دا کم عطر استعمالے، دا کم خوشبو استعمالے. دیو تا جواب کی وی ما خدا خوب چاہتا ندے ویلے خود تا تبے بیان کم، ما دا خوب چاہتا ندے ویلے تا تبے بیان کم. او خوب دا دے چیز دا قرآن تلاوت دیر کسرت سرکو ما، او دا دیر کسرت تلاوت تا وجنا ما تا پشپکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیارت نصیب شو. او نبی علیہ السلام آتے ہوئے اے امام عاصم نزدے راشا وی چکل دا رسول اللہ خوات نزدی شما. نبی علیہ السلام زما دا شنڈو نبو سواغیستل، زما شنڈ اخوال کلے ولی پا دے شنڈو بما دا رب العالمین دا عظیم کتاب دا قرآن تلاوت کو. وی قسم دے ننچ زمانہ کم و خوشبوزی دا دا محمد الرسول اللہ دا کولولو برکت تے، دا دا نبی علیہ السلام دا آغی بوسے برکت تے، او دا دا قرآن برکت تے. قرآن دا برکت دا ڈک کتاب دے. او دا مائی دا پندو دا قیامت روز را روانا دا دیر سخت روز را روانا دا. اللہ سے فرمائی یا ایوہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. رب العالمین فرمائے اے خلقو اوئی رہ گئی زمانہ یو سخت زلزلہ را روانا دا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتذع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللہ اکبر. نن چې زلزله راشي پلار بچې ته نه ګوري، بچې پلار ته نه ګوري، هر یو خپله مخ وباسي. د قیامت زلزله به داسې نه وي، د قیامت زلزله به داسې نه وي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. انسان بوئی دی ازمکی لسا شوی دی، دی ازمکی لسا شوی دی، دی خو ہر سر پر تراوا چول. وجمع الشمس والقمر نور اسپومه به دیو بسر ولگی. اذا الشمس کورت نور برانا پریدی. اذا السماء انفطرت اسمان کی با اسمان برا اولیگی، اسمان با دروازے دروازے شی. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت دریابونو باندې با اور ولگی. دا سخت روز را روانه ده. حملدار زنانه با خپل حمل قطع وغردی. دا خلکو ته بگوری چی دا خلق بیهوش دی. اللہ فرمائی وَمَا هُمْ بِسُكَارَى اللہ فرمائی دا خلق بیهوش نہ دے ولیکن عذاب اللہ شدید دا اللہ عذاب دیر سخت ہے. اللہ دے مونږ نومی مسلمان دا اللہ دا عذاب نو ساتي. دا قیامت پا دغه سخت ورځ باندې اللہ دے مونږ ټول ته جنت راکی. اللہ دے مونږ جنت الفردوس راکی. هغه جنت
ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا جنت کی بصیحت بیماری بنئی ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا جنت کی بزندگی مرگ بنئی ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا جنت کی بزوانی بوڑھا والے بجنئی ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم جنت کی چی سغواڑی میلاویگی با جنت کی با حسد نہیں جنت کی با کین نہیں جنت کی با بغض نہیں جنت کی با عداوت نہیں جنت کی بسئی الا قیلا سلاما سلاما صرف سلام سلام بھئی دا رب العالمین دیدار بھئی خوشحالی بھئی تختون بھئی نہرون بھئی دا خوشحالی زندگی بھئی پدغه موقع باندې الله جل شانہ چې دا ټول جنتیان الله را جمع کی رب العالمین به تو فرمائے جنتیانو نن درته ښایسته آواز واورم دتا دا به یو بهترین بزمی یو بهترین انجمن به رب العالمین ته مونږ ته نصیب کی ټول مسلمانانو ته نو جنتیان به الله ضرور راته واورا رب العالمین به داود علیہ السلام تو فرمائے د زبور تلاوت شروع کړ الله اکبر کله چې به داود علیہ السلام تلاوت کو مارغانو بم چې دا आवाज واورېدل په ځای به ودرېدل داسې ښایسته او بهترین आवाज ورته الله ورکړو جنتیان چې کله دا आवाज واوري دا سر به داسې ډقی را ډقی نو رب العالمین به تو فرمایي جنتیانو داسې आवाज هم چېرته اورېدلی دی جنتیان به څه وایي ای الله ستا په ذات تیم قسمې داسې आवाज مونږ چېرته هم نه دی اورېدلی نو رب العالمین به تو فرمایي دې نه درته ښایسته आवाज واورم الله ضرور راته واوروه رب العالمین با امام الانبیاء شاہدا ومبشرا ونذیرا سراجا منیرا سوکتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تب رب العالمین فرمائے دا قرآن تلاوت شروع کا اللہ اکبر چکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو نه تپوس کوم چې بچا باندې قرآن نازل شوی دا غنه سو خیزه قرآن ویلی شي نشي ویلی په مس کې یو ورکوټې باندې خبره درته کومه کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان نو راوړی مولانا یوسف النفور رحمت الله علیه بکریموتی کې لیکلي چې کله ایمان نو راوړی نو دې کې دا یو خبره و چې د نبی علیه السلام خبرو ته به یې غوږ کېښودو یو ځل دې مسجد حرام ته راغی نبی علیہ السلام د سورہ حاقہ تلاوت کئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ شاته ولاړ له قرآن ته غوږ خودی دی نو سوی یا دا عربو دا خلک چې دا خبره کوي چې دا شاعر دی دا صحیح خبره کوي دا خو یو عجیبه کلام دی نو چې کله دا خبره وکړل نبی علیہ السلام د قرآن دی آیات ته ورسېدو وما هو بقول شاعر الله اکبر دا قول د شاعر نه دی دیوی شاعر نہ صحیح کاہن خودے کنا نبی علیہ السلام دے آیات تو رسیدو ولا بقول کاہن دا قول دا کاہن نہ دے نو دا شاعر قول نہ دے دا کاہن قول نہ دے دا چا قول دے تنزیل من رب العالمین دا چا وینا دا رب العالمین وینا دا اللہ وینا دا دیو جن علماء لکلی دی تورات او انجیل او زبور ته کتاب الله ویل شو کلام الله وته نشي ویلې کتاب الله وته ویل شو کلام الله وته نشي ویلې ما سوا د قران نه کتاب الله ورته ویل شي کلام الله وته ویل شي شاعر وای وزر د علم جوړه چې اسمان ته ور رسیږي وزر د علم جوړه چې اسمان ته ور رسیږي قران سره آشنا شي جهان ته ور رسیږي د قران په وجه جهان ته رسي دا قرآن په وجه مقام ته رسي نو بس خبره مختصر کوم نو بیا چې کله حضور صلی الله علیه وسلم د قرآن تلاوت شروع کو نو مخکې چې داود علیه السلام تلاوت کو سره اړقو هلته به کرسۍ لګېدلې او هغه کرسۍ به د نور کرسۍ نو چې کله
حضور صلی الله علیه وسلم تلاوت شروع کړي دا خلک به د کرسو صدا سي زی راځي نو رب العالمین به فرمایي جنتیانو داسې ښایسته آواز هم چرته اورېدلی دی نو جنتیان به بیا قسم وخوري الله ستا په ذات یم قسمي چې دا ټول کائنات ته پیدا کړی دی داسې آواز مونږ چرته هم نه دی اورېدلی نو رب العالمین به وفرمایي دې نه درته ښایسته آواز واورم د دې نه درته ښایسته آواز واورم زما یې د پوند وایي الله ضرور راته واوروه نو رب العالمین به پخپله د قرآن تلاوت شروع کړي سبحان الله الله به پخپله تلاوت شروع کړي نو تاسو نه تپوس کوم تورات د الله کتاب دی که نه دی انجیل د الله کتاب دی که نه دی او زبور د الله کتاب دی که نه دی قرآن د الله کتاب دی که نه دی نو زما یې د پندو رب العالمین به د خپل شان مطابق د قرآن نه تلاوت شروع کړي وایي قرآن نسبت لوی دی که نه دی نو چې په چا نازل شوی هغه مقام والا دی که نه دی او کوم امت چې د دې قرآن تلاوت کوي دا امت بهترین امت دی که نه دی نو داود علیه السلام خو تلاوت کو نو سر لقېدو حضور صلی الله علیه وسلم تلاوت کو خلک د کرسو سره دراتل خو چې کله رب العالمین د قرآن تلاوت شروع کو فرمایي عرش معلا به هم داسې ځای راځي زما یې د قرآن دومره لوی کتاب دی نن د قرآن نه موږ محرومه یو نن ما او تا خپل لمن د سوال لمن خلکو ته نیولې ده زما او تا سره د خزانو کتاب را سره دی قسم دی د خزانو کتاب دی بس خبره مختصر کله عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ بیمار دی شپږم نمبر ایمان یې راوړی بدری صحابي دی عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بیمار پرسۍ ته راغی وی عبدالله افقه الناس صحابي دی عبدالله د څه وجې نه بیمار یې څه مسله ده وایي د خپل ګناهونو د وجې نه بیمار یم الله اکبر دې ته عاجزي وایي مونږ څه کلی ده مونږ به الله ته څه مخې ته کوو صحابه خو صحابه وو ځکه خو ما ورته الله فرمایي صحابو شانتې ایمان نه وړه صحابو غوندې ایمان نه وړه چې په هدایت باندې شي نو بیا ورته څه وایي عبدالله خواهش دې څه دی هر سړی یو خواهش او تمنا لري خواهش دې څه دی زما خواهش دا دی چې ما نه رب العالمین راضي شي ما نه الله خوشحاله شي ما نه الله راضي شي یو باچا اعلان وکړو وی خلکو نن زما په باچاهۍ باندې تالان دی چې چا څه وړل او په کم څیز باندې لاس کې ښودو وړی یو سړی پکې راغی او دې باچا په دې سر باندې لاس کې ښودو باچا ورته وایي بېوقوفه خلک ځي ځان یې سره اوس 15 روپۍ وړله او ته راغلی زما په سر دې لاس ښودی وی بادشاه وی زه قمقل یم ته قمقلی وی ولې وی تا نه وي چې په کوم څیز دې لاس کېښودو هم دا هغې دا دی وی ستا په دې سر ما لاس ښودی باچایي دې ما ته حواله کړه چې ستا باچایي د ما شوه هر سره د ما دي نو چې الله دې واخیستو نو جنت دې دی که نه دی که الله دې واخیستو حوض کوثر اوبه به ته میلاوېږي که نه میلاوېږي که الله دې واخیستو د جنت نعمتونه به یې که به نه یي که الله دې واخیستو د رب العالمین به د خپل دیدار ښیي که نه ښیي زما یې د پندو عبدالله بن مسعود ته څه وایي خواهش او تمنا دې څه ده زما ارزو دا ده چې ما نه څوک راضي شي الله راضي شي نو بیا ورته اخرنۍ خبره کوي ما چې تاسو ته مخکې وي د خزانو کتاب دی د خزانو کتاب دی اخرنۍ خبره ورته کوي عبدالله وایي ستا په کور کې لوڼه دي او ستا د ګټې ګوټې څوک نشته خوښه دې نه ده چې څه وظیفه وله د بیت المال نه مقرر کړم وی نه وی ولې وایي ما په خپله باندې روایت هم د عبدالله بن مسعود روایت دی ما په خپله باندې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي نبی علیہ السلام فرمایي کم انسان چې هره شپه د سورې واقع تلاوت کوي رب العالمین به چاته نه محتاجي ما خپل لوڼو ته تاکید سره دا خبره کړې ده چې تر هغه وخته پورې به تاسو نه وده کېږئ چې څو پورې تاسو د سورې واقع تلاوت نه کوئ زما یې د پندوایي د خزانو کتاب دی که نه دی د عزت نه ډک کتاب دی که نه دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس کوي د زنګلاتو امیر هم څوک جوړ کړی فضایل اعمال کې شته زنګلاتو امیر څوک دی وایي جی ابن ابزا وایي ابن ابزا څوک دی وایي جی یو غلام دی وایي غلام تاسو ناظم جوړ کړی جی وایي د قرآن حافظ دی د قرآن حافظ دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دا خبره واورېدل ان الله يرفع جواب کې وایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين
په بېشکه چې رسول الله ویلی دی چې د دې قرآن په وجه باندې بعضې خلکو ته رب العالمین عزت ورکوي، قومونو ته الله رب العالمین عزت ورکوي، او چې کوم خلک یې شاته غورځوي رب العالمین یې ذلیله کوي. نو زما د پندو ډېره خوش قسمته خبره ده، ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې موږ او تاسو الف لام میم نواله تر والناس پورې الله جل شانو توفیق راکو. چا توفیق راکو؟ الله راکو. ما او تا ډېر کمزوری یو، هر ټیم کې رب العالمین ته محتاج یو. توفیق چا راکو؟ وما توفیقی الا بالله الا ما رحم ربی ذلک الفضل الله لا حول ولا قوة الا. موږ اسم نه یو، توفیق چا راکو؟ الله را. ټول وای الحمدلله. پته نه لګي چې کاله په دې جماعت کې څوک پکې ژوندي څوک په نه. او دنیا خو مختصر زندگی ده. د نن 15 میاشتې مخکې دلته موږ سیروزه کې راغلي وو، زموږ سره یو کس بالکل ټیک ټاک سړی دې جماعت کې زموږ سره سیروزه ولګوله چې کله د دې ځای نه لاړو تقریبا یو میاشت یا 2 میاشتې پس هغه غریب چې کوم دی په کور کې وفات شو، ړه د وروته شو وفات شو. عزتمندو دقه مختصر زندگی ده. د دنیا زندگی دا ټولې ټوکې لوبې دي. بس زما د پند هغه انسان قیمتي دی، هغه انسان کامیاب دی چې الله یې وپېژاندو، د الله سره تعلق جوړ کو او الله یې خوشحاله کو. د رمضان میاشت روانه ده، هر عمل رب العالمین او یا چونده باندې ورکوي. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به د نورو شپو په مقابله کې د رمضان په شپو کې ډېر زیات عبادت کوو، او نبی علیه السلام په دې شپو روژه کې چې کوم د صدقې داسې تیزۍ سره کولې لکه د تیزې هوا په شان دی. د قرآن تلاوت په کثرت سره کېدو. زما د پند مونږ او تاسو دا باقي ورځې چې پاتې دي مونږ او تاسو له لعب کې تېرې نه کړو، رجوع الی الله، الله رب العالمین طرف ته رجوع وکړو او ځان مونږ او تاسو د غیبت نه وساتو. ما ته یو خبر را یاد شول، د فیسبوک کې مې سوشل میډیا خو دا کار دی چې یوه خبر نه پټوي. یو پیرم په فیسبوک کې کتله دا کم بیماري چې راغلي کرونا وایرس، الله یې د نومي مسلمان حفاظت وکړي. یو بوډا نه تپوس وکړي بابا ته خو خولې ته ماسک نه دی اچولی. بوډا ډېر هوښیار و، وایي بچیا خولې ته د غیبت ماسک واچوه، غیبت پې مه کوه. خولې ته د چغلخورۍ ماسک واچوه، چغلخوري مه کوه. خولې ته د کنځلو ماسک واچوه، کنځلې پې مه کوه. نن چې دا کومه بیماري راغلې دا زما او ستا د غلطې خولې د استعمال د وجې نه راغلې ده. نو زما د پندو دا څه بیماري چې راځي آفتونه دا زما او ستا د بد اخلاقۍ او زما او ستا د غلط افعالو د وجې نه راځي. رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا قاری سے ہوگی ختم والا قاری سے راشی جی ہاں دعا وکړي شوق سره درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. لا اله الا انت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آنس وخشتي في قبري. اللهم آنس وخشتي في قبري. اللهم آنس وخشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها. الله زمون گناہونا معاف کے، اللہ دا طول عالم گناہونا معاف کے،
خدای سمیع سم واورېدل، الله د عمل کولو توفیق را نصیب کې، الله زمونږ زندگی عملی جوړه کې، الله عمل کې مې اخلاص پیدا کې، الله عمل کې مې اخلاص پیدا کې، الله عمل کې مې اخلاص پیدا کې. دا کم ختم شو الله په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کې. دې کې څومره کمې شوی الله مونږ ته معاف کې، الله مونږ ته معاف کې. الله د صحیح قرآن د ویلو توفیق را کې، الله د صحیح قرآن د اوریدلو توفیق را کې. الله دا جماعت په اعمالو باندې آباد کې. دې مجمع کې کم کسان ناس چې پړه کې شریع حاجت یې چاته نشي ویلې، الله دا حاجت یې پوره کې. خدای چا باندې قرض د قرضونو اخلاص کې، د چا کاروبار الله حلال کاروبار ول ورکې، الله د چا اولاد ول قرة اعین جوړ کې، الله اولاد ول د سترګو یخواله جوړ کې. الله د خپل دین په خپل حفاظت وکې، الله د مدارس حفاظت وکې، الله د مراکز حفاظت وکې، الله د علماء حفاظت وکې، الله د تمام امت مسلمه حفاظت وکې. الله مو خود دعا چل راځي، خطاکار یو، قصوار یو، ګناهګار یو. الله د دې مسجد د برکته، د دې قرآن چې کم ختم شو د دې د برکته الله زموږ ګناهونه معاف کړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي. او ګناهونه ته د ښکاره دي الله، ته خو رحیم کریم ذات یې، الله زموږ ګناهونه باندې پردې راواچې، الله د ذلت او د رسوایی زندگی نه وساتي. خطائی کم نہیں ہوتی اور عطائی کم نہیں ہوتی، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ وہ اتنا مهربان کیوں ہے. الله که مخبل خطاګانو ته وګورو، خطاګانې د اسمان کنارې ته رسېدلي، که د هغه په مقابله کې الله ستا رحم ته وګورو، ستا د رحم څه حد نشته. الله مونږ وبخې په خپل رحم باندې، الله زموږ سره د رحم معامله وکړي، الله د عافیت معامله وکړي، الله د درګذرۍ معامله وکړي. دې مجمع کې به ډېر کسان ناسې پړه باندې شریع حاجت الله حاجت یې پوره کړي. الله مونږ ته د قرآن د تلاوت خوند نصیب کړي، د موږ الله پاک الفت او حضوري نصیب کړي. الله د رحم او د کرم معامله وکړي. مسافرو د فارم دعا وکړي، سعودي عرب کې دوبۍ کې څومره مسافر دي، غریبانو تکلیف ته الله دې تکلیف نه اخلاص کړي، الله کاروبار کې برکت واچي. دا کم بیماری چې راغلي الله دا بیماری ختم کړي، الله د امن هوا راولي، خدای بیا امن ختم کړي. آخر وقت دا پاک او عظیم کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله.